زه د دې راغلی چې تاسو د تقریر وکړم یا څو واقعا دا چونکې یو تعلیمي اداره ده او دا زما اساتذه کرام ناست دي زه بچې دې ته راغلی یم چې زه د دې مې ورته کې زده کړم دا به زما دپاره ذخیره نجات وي او په دې دنیا کې به دا زما دپاره مرشه دې راه وي چونکې دې سره خبرې کول نه غواړم دا مې اساتذه کرام دي تاسو نو بچې یو دوه تپوسه کوم بیا به کوو بچې دا راته ووایه چې د چینچڼې څو سترګې دي دوه سترګې د هغې شپې سوری بیا د هغې غوږونه سوری بیا زمونږ د سر د پاسه او د رمق د پاسه او د جسم د پاسه ویښتې او د هغې د پاسه څه دي بڼې دي موږ چې کله خپل سفر کوو یعنې په لاره باندې نو موږ لاسونه وهو هغه چې کله فضا کې سفر کوي نو هغه بیا څه وهي هغه بیا وزرې وهي ممکن باندې چې کله ماته اگر زموږ د خپل استعمال کوو چې چلن چې کله ځمکه باندې ګرځي نو هغه د وسیع د څه شي استعمال کوي هغه د خپل استعمال کوي سترګې یعنې د چینچڼې نه علاوه تاسو یعنې اس ته راشئ دا اس بچي څو سترګې او د اس دا سترګې زما ستا د سترګو نه غټې دي که دا وړې دي غوږونه بیا د اس پې دوه دي که څلور دي او جسماني اعتبار سره یعنې د جسم په اعتبار سره دا اس زما ستا نه غټ دی که زما ستا نه کم دی زما ستا نه غټ دی اوس یعنې هغه څه څیز دی چې یعنې ما ورته د اس نښه یو ما ته د اس نه ولیکلو هغه پنځه منه بوجۍ وړي او ما ورته موږ نه شو وړی نو بچیان موږ د اس نه ولیکلو دا جواب راته راکړه بچی اشرف المخلوقات څه ته ویل کېږي شاباس ستاسو پر نه پیرډه څه مطلب اشرف لک خوراک به هغه ډېر کوي بیا هغه چاته تاسو چې دا لیدلي دي چې اس راته لیدلې ده شوغلي کړې ده بیا دا پرانکې تاسې دا خبره کړي دا چاته معلومات شته حاجي تاسو چې دا لیدلي دي چې اس چاته کنټرول کړي تاسو چې دا اورېدلي دي یا دا مو لیدلي دي یو سړی په لارې باندې روان وي او اس هغه پسې ټوکې وي د نو کاري تاسو چې د بچې دا خبره اورېدلې ده تاسو بچې چې دا خبره اورېدلې ده